فریاد وکوی و د کربلا مظلوم حسین و متمیانو متام شروع شي و متمیانو متام شروع شي و ساکنه ترور تبرو برو شي دا چوک دی څو دومره جوړي یا کاد غږونه حسین حسین یا خدای نظاره ژړه فریاد کا یا خدای نظاره ژړه فریاد کا و په جن کا دان کې بیا حسین یاد کا دنیا فانی دے ډیرو یارانو ودتا پشان وکسا پر خلید خدای نظاره پزړنو لیگا یا خدای نظاره پزړنو لیگا د ساکینا په غموچ خلیگا اخیر بکوچوی فنی دنیانا یا بلتون بلا دل یاری اگدی رغلی کربلا باغ دے د زړو ګلو کربلا باغ دے د زړو ګلو و مولا پخپلا ټول وکرلو هر ګل تغییر دے لډیر تندی و سراب کولے وسمت همیانو دے سکینہ ډیر دے زخمی زخمی بدر نتینا تروری موزنی و تڑا وے وے سکینہ ډیر دے زخمی زخمی بدر نتینا تروری موزنی و تڑا متمیان حسین شوم خراباده وړه ورمن ډیره تانګه شوې ده آی بیبي وړه ده تثبیت رندې دي ګرانې ترور ته دی آی ترورې زه خو مړ کېږم او ډیره زخمي وړه کیدي کیدی سلګې کوي نا سرتا مخاورې ټولوا
سکینه ډیره دې زخمی بدر نسینا ترورې مزنی وتړه ای ود مو شیرینې ترورې زه وړوکې سکینه یمه یا دا وړې سترګې مو نه کېږدی وبرنه کی جن کدان کې دا وړې سوي جامې سرې په وینو دینا کپان خمار تا کوا وې سکینه ډیره دې زخمی بدر نسینا ترورې مزنی وتړه وړي سلګې مبان شي ودم ګرانې ترورې زه روانه یم څه کله زه مړه شمه ترورې بیا علمدار ته سوري وکئ کله وړکه پر ته ځي زخمي به وینا کړې مالري کوا وې سکینه ډیره دې زخمي بدر نسینا ترورې مزنی وتړه ای ترورې زه مدینې کې شهزادي ومه یا قدیمه شام کی مچوک نیشتایی یا متوڑو که کابر جوڑ کی وائی قدیمه دا مسافری ماد جوڑوینا سنگی نصیب د سکینه وې سکینه ډیره دې زخمي بدر نسینا ترورې مزنی وتړه د مرګ خبرې د مار خبرې ترور تما کا یا متبور د خرباشي د تا ګلی ولګوي ما دړندوي نا مسافر دې سکینه وې سکینه ډیره دې زخمي بدر نسینا ترورې مزنی وتړه ود مګرانې ترورې کله زه خرابې کې مړه شومه ترورې ما تلو نخ کی ځان سره یوسئ بیا ورته جوړه زه به مړه ومه ترورې زه بیا نڅوم ژمدي مرګ مو بیلوینه مو په نصیب دې خرابه وې سکینه ډیره دې زخمي بدر نسینا ترورې مزنی وتړه
بلب پات شام په شام کې تروري وای و جوړم په قبر کې اصغار سي متا بجل کلوي ما د جوړوي نه څنګه نصیب د ساکینا وې وې ساکینا ډېر د زخمي بدر نچنا ترورې مزن وتړه آی سید ریفا مسافر یا بیبی د ترور ته دا ګلې کا او سبیلا ګور کیا خوي ځان در نسپرینا خوري موکا ساکینا وې وې ساکینا ډېر د زخمي بیر نچینا تروري مزنی وتړه یا حسین جار شم تو سی مخت روشی لار کی نوستی نور کن کا سونا جوبت لیار باندھ قربانیوں کی مخت روشی بر محمد علی بیت محمد صلوات بر محمد اهل بیت محمد صلوات تاجر ظهری امام زمان بلند ترساد رحم الله من قرأ الفاتحة پروردگار جمع حقدران شهدا دکام شهیدا حسینیا خصوصا امام برگاہ کی چوقفیات ویر کړي دي خدمتونه کړي دي غری کی رحمت وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم جامع هوای جبر ورې د پارا قوم مشکلات وسنه د پارا زمانه مولا ظهور کی تعجیل د پارا کلا کا صلوات واستوي اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى
وآله الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید و شهدا، سفر میاشت ده 5 مجلس و سلسله ده دویم مجلس ده اس خدمت کی حاضر ہوئی. ابتدا کے بعد شرعی فقہی مسئلات اس خدمت کی عرض کو معمولاً پختنه کیږي دا ډرینک سے مکم چیکو شربات یا جوس وغیرہ یا سافٹ ډرینک دی کی الکوهل استعمال وی. سار خل پختنه کوي سو آیا دا الکوهل سره دا جوس و شربات چې کله صحیح ده که صحیح نه ده. کسا دی کی کچیر الکوهل 2% پوری وی بیا فرق نه کوي، که 2% نه پورته دی بیا حرام ده چې کله صحیح نه ده. ادیشن سوال مثلا دوست خدمت کې دا عرض کم بینک ګاټي بنیاد باندې خلک پیسې ورکوي. مثلا یو کس ته ما پیسې ورکړي قرضه 10 لک روپۍ، زه ورته وایم چې ما بینک ګاټه راکوه. آیا دا جایزه ده که جایزه نه ده؟ دا جایزه نه ده، دا حرامه ده، دا سود کې رسي. بینک ګاټه ورکوي هغه مثلا یو سیستم ده، هغه باقاعده بزنس ده، کاروبار ده، کاروبار کې پیسہ چلیږي، هغه ته څه بنیاد بیس شته ده. اوس که ته دا نامه پکې کږدی چې چونکې بینک کیا ورکوي تو پیسې بینک ایښي مګوره ګاټه زه درکوم. یو کس وایي چې مو بینک کې پیسې وي مغه ګاټه ته راکوه، دا جایزه یې نشي جوړولی. زه ډېر کسان دا شی کوي معاشرې کې، دا غلطه ده، طریقه صحیح نه ده. یوه مسله بله اوس خدمت کې عرض کوم چونکې ایمو دا مجلسان د یو دی هغه دا دی چې معمولا ایمو قرآنخانه مجلس کیږي، بیا سپاری خال تقسیموي، خلکو ته لاسو کې سپاری ورکوي. ډېر کسان بیا وروسته پوښتنه کوي چې دا سپاره مو باندې واجبه ده که واجبه نه ده. که څه یو خو دغه طریقه غلطه ده چې ته خامخا په زوره چاته سپاره ورکوي. تو مجلس ته که چیرې چوک راغلل اندایه تا باندې احسان وکړلو، تو نه احسان کړی دی، تو ورباندې احسان نه دی. یو کس تو دعوت قبول کی، تو مجلس کې کینی، یو امین وی، یوه فاتحه وکړي، ډېره غوټه خبره ده. اوس دا څه ته مړی ورکوي، یوه غوری ورکوي، مکمل یوه سپاره یو قرآن په سپارې، دا ټیک خبره نه دی. او بله دا درته وایم چې پروردګار عالم مقدار نه دی مقرر کړی چې ته مثال 20 کورنونه 30 کورنونه ختم کا او شیطان مړی زه بخکم، یا خدای تلی لګولی وي دغو شیو دپاره. یوه سپاره ویلې نه ویلی شي چې خلوص سوي، صدقات سوي، خدای څه قبوله شي، هغه ټولو نه بهتره ده. اوس دغه طرف ته لږ ته رڅم چې د کوم سپاره څه ته ورکوي، که څه هغه باندې یوه واجبه ده که نه ده. پوښتنه دا ده که چیرې هغه قبوله کړله چې ټیک شو زه یا یم، قبوله یې کړه، زړه سه یې قبوله که، بیا په کار دی هغه وایي. که چیرې قبوله یې نه کړه تو ویر که لاس کې ورکولې مطلب قبلوله نه دی. همو تاسو پښتو کې ټکی څه کوو چې سترګو نه سترګې شرمېږي. یا خو واخیستله خو زړه څه قبول یې نه دی کړي، په ژبې عادته نه دی ویلي، نو لازمه نه دی چې هغه د سپاره وایي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد. عزاداران سید و شهدا داره چونکه سلسله دا د مختلف علما خدای و انشاءالله خاص سلسله د مبارکه ده. په دې مختلف علاقو کې لکه زه به مثال در کوم تیرا انګو طرف ته د 5 اشری ډیری کېږي، مو صرف عادات یو دستوري مجالسو سره. خو زه فخر کوم لکمل خیل قوم باندې، جوانانو باندې، هغوی بهترین و سنتو بهترین و کرو ابتدا ده کوي.
موږ اکثرو ځایو کې دا شی دی څه یو کور مثلا څه کوونې وي په کور وي عقل پسند کور وي اسلام پسند کور وي خلک اندا زړو ته پلارو نیکو ته سترګې غړوي ځنه چې ورته وایي زه نایمو پلار نیکه دستور دی ما یې خرپاو او بنده خو د پلار نیکه د پیر و پیغمبر و چی شی و ته څه کله پلار نیکه خونه د نه پرېږدوله بیټاک دې نه پرېږدولو هر شی د نوي کړل پلار نیکه جامې د وغورځولې واسکاټ دې وغورځولو خیلې دې وغورځوله پلار نیکه کلچر د پرېږدول هغه ځای کې پلار نیکه درته نه یادېږي اسلام کې درته پلار نیکه ډېر ښه یادېږي ځکه زړه شیونه وي هغه څه لږ غوندې خورایي هر خورایي به یې څه نه دوی مو نیکهونو پلارانو دستورو دا غلطې خبرې دي نن سبا زمانه ماډرن شوي دی ایجوکیشن تعلیم مخ ته لاړ دی دا شیونه خلکو ذهن نه قبلوي او دا بهترین شی دی چې لکمن خیلو کې مثلا دغه یو ښه آغاز شوی دی یو ښه سلسله دی په کار دی 2 مهینې دی مو تربیتي ورځې دي دی مو تبلیغي ورځې دي په کار دغه 2 مهینو کې پرات تبلیغ او ترویج او تربیتی پروګرامونه کې دی دا مجلسونه نه دي دا د تربیات او د هدایت درسونه دي دا خیمه حسینی دی چې دغه خلکو ته درس میلويږي سبق میلويږي موږ څه دستوري مجالس نه کوو څه دستوري مجالسو کې دستور وکړه بس ختم مولا حسین سره قبول شولې لذا یو بهترین آغاز دی چې دغه ځای کې د کیږي دینه مخکې چې دوی کوم بهترینو سنتو ابتدا وکړله کوي د خدای نور توفیق ورکا پروردگار علم دوی ته نوره دین دوګنی رات چوګنی ترقی نصیب کړي انشاءالله و اشاره مدخ شي طرف ته توګه چې دا څه تنوع وي دا یو ښه شی دی مثلا حقیقت دی مو پر اچنار کې الحمدلله ښه علما جوان علما بهترین کسان موجود استفاده وشي مختلفو کسانو نه مختلف ټاپکس وچړای شي څه مکه یو ښه میسج میلو شي انشاءالله ما چې کوم نن مجلس دپاره عنوان تاسو خدمت کې عرض کړی دی هغه د بصیرت عاشورایي څه باندې رهبر معمولا تاکید کوي علما معمولا تاکید ور باندې کوي هغه یې چې دا بصیرت نن سبا معاشرې دپاره ډېر زیات ضروري دی بصیرت د سره نوي جنډا به د اوچاته کړي وي روان به یې په یوې لارې خبر به نه وي څه انجام یې چی شی دی قرآن واضح آیا دی سوره انعام کې بار بار د ټکې قرآن والا ټکی دی بار بار د ټکې قرآن کې استعمال شوی کوم آیا ما درته پیش کړي چې پروردګار واضح یی قل هل یستوی الاعمى والبصیر آیا اعما بصیر کس برابر کیدای شي یو کس نابینا دی یو کس بصیر دی یو کس پیږي یو کس نه پیږي یو کس بصارت لري یو کس بصیرت لري دا دوه برابر نشي کېدای قرآن دی افلا تتفکرون تاسو ویلې سوچ نه کوئ دغې خبرې باندې قسم معاشرې ته څه څوره زیات نقصان بې بصیرتي ورکړی دی دوره بل شي نه دی ورکړی اهل بیت ټول نه زیات فریاد بې بصیرتو خلکو نه کړی دی بل شو نه دوره فریاد نه دی کړی که تاسو قرآن ته حدیث ته سترګې وړئ مولا سید و شهدا اصحابو کسا تعداد سن و سال مختلف دی خو صفات ورکې مشترکه صفات ورکې ډېر زیات دي چې هغوی کې یو بصیرت و صرف اندغه باندې لږ سټرس درته کوم کسې اصحاب حسیني ته که سترګې وغړئ سن و سال به مختلف درته وبرېښي تعداد به مختلف درته وبرېښېږي زیارت ناحیه کې تعداد 81 رغلی دی 17 بنی هاشم ذکر کړي دي چې مولا سی منصوب زیارت دی مجلسی بزرګوار ذکر کړی دی اندیشون سره زیارت رجبیه کې 88 تعداد د کربلا شهدا ورغلی دی د کې بیا 13 بنی هاشم ذکر کړي دي دا تعداد مختلف دی خو د موږ کوم روایت راخسته دی مو معروف او مشهور روایت راخسته دی چونکه یو مقتل دی څنګه کربلا وکي باندې لیکل شوی دی مقتل ابي مخنف نور دی شهید مطهریه ډیر تایید کوي علما ډیر تایید کوي دغ مقتل کې کوم روی دی عبدالله بن زحاک نمیږي څنګه کربلا واقعي کې عین گواه و موجود و دا رغلی و مولا سید و شهدا ته ویله مولا زه رغلی یم زه لسم ورځې جنګېږم ما جنګه کوم خو که چیرې وکسم چې ما شوله مفیده نه دی بیا ما ته اجازت وي زه بیا واپس سم لسم ورځې وجنګېدلو څه کسان یا قتل کړل بیا میدان نه لاړو ووتو کربلا میدان نه بیا زنده پاتې شو بیا اندی اکثر واقعات نقل کړي دي مقتل ابي مخنف کې مو کربلا واقعونه راخستي دي خاص کر مصائب هغه بیا اندی عبدالله بن زحاک ویلي دي بیان کړي دي او د 72 شهدا ذکر چې کوم کړی دی هغه اندی کړی دی 72 شهدا ذکر هغه اندی کړی چې دي کې بیا 30 کسان بني هاشم دي ذکر کړي دي 18 بني هاشم جوانان ورکی
لذا ما ته ویل چې تعداد مختلف دی، اما یو شای څه مشترک دی اصحاب حسیني کې هغه صفات دي، خصوصیات دي. دا صفات مو دپاره ډېر مهم دي. هغو صفاتونه یو صفات هغه بصیرت عاشورایی دی چې نن سبا زمانې دپاره انتهایی مهم داسې دی کسه بعثت نبی یوه مقدمه و تمهید و غدیر دپاره، غدیر یو تمهید و باقاعده، غدیر یو تمهید و کربلا دپاره، کربلا یوه مقدمه و تمهید دی ظهور دپاره. دا رابط لري یو بل سره، دا بې رابطه نه دي، دا کړی دي، دا میلویږي. بعثت کړی غدیر سره میلاو شوه، غدیر کړی کربلا سره میلاو شوه، کربلا عاشورا کړی به ظهور امام سره میلویږي. بر محمد آل بیت محمد سلام. اللهم صل علی محمد و آل. لذا یاد وسطوی ظهور امام امتداد خط کربلا ده. ظهور امام امتداد خط کربلا ده. امام ظهور تیاره اندغه حسینی خیمه نکیگی، بل زینه نکیگی، اندغه زینه کسان تیاریگی. و تیاریگی بسنگی سکل تا کربلا شهدا ځان دپاره آیډیل نمونه جوړ کی، آیډیل نمونه وګرځئ. تاسو ته یو مثال در کوم، یاد وساتئ کسا موجوده ایمو زمانه کې تاسو د کسو داعش میتس و ریاضه ولا کومه فرموله دی چې کومې فرمولې کې جوړ شول، ما هغه فرموله دی چې کومې فرمولې کې خوارج و د یزید لښکر جوړ شوی و، ما هغه فرموله دی. هغه کومه فرموله دی؟ هغه مغه فرموله دی چې صرف عبادت کافی نه دی، صرف عبادت المنځونه کافی نه دي. که چیرې صرف انده در سره وي بیا یوه ورځې زمانې امام په خلافت توره وچتوای شي، ارپڅېدای شي بیا، لکه ابن ملجم، عمر سعد، دغه کسان چې عبادت کې کام کسان نه وو، اما امام وقت پسې راپاڅېدل انده کسان. مهم شی دا دی خوارجو تاسو کسه ابن عباس کله مولا خوارجو ته وروستولو، واپس ته نه راغلو، مولا ونه پوښتنه کوي چې ابن عباس څه د ولیدل، څوک د ولیدل، مذاکراتو ته ورستولی و. مولا غوښتل چې جنګ نه وشي دوی سره. کله چې واپس راغو مولا ته دی مولا داسې کسانو ته د ورستولی وم څه ټنډې مې ولیدې د سجدګاه هغه علامتونه ورباندې ناسو د سجدو والا، یعنې پټخ کې کړي وې، ټوټکۍ مې ولیدې عباداتونه یې پټخ کې کړي وو، او چهرې وچې شوي وې عباداتونه، ساده لباسونه یې چول، المنځونه یې کول، قرآنونه یې الویستل. مولا ته دی چې مولا داسې کسان دي خو بصیرت ټکی نه لري. نکته دا ده بصیرت ټکی بصیرت یې نه لرلو، څه بصیرت یې لرلی. د بل طرف ته تاسو راشه اصحاب حسیني ته، نمونه اصحاب دی قربان مشم، اصحاب حسیني معمولی کسان نه وو چې مولا ته میلاو شوي وو. مولا څه دا جمله کړي دی، انداسې نه دی کړي ما رأیتو اصحابا اوفا من اصحابي، ما خپلو اصحابو نه وفادار اصحاب بیا نه ولیدل. چې کوم 72 کسان مولا ته میلاو شوي، دا 72 کسان نمونه دي، آیډیل دي، مولا ته څه میلاو شوي دي. مولا دا جمله مبالغه آمیز جمله نه دی کړي. کسه ته لږ گذشته ته که لاړ شي پیغمبر اصحابو ته سترګې وغړئ، پیغمبر اصحابو کې و داسې کسان چې هغه پیغمبر باندې اعتراض کړی دی. صلح حدیبیه وشوله، څه کسان راغله پیغمبر نه اعتراض وکړو، څه موږ ته نه دی قبوله، مثلا څه کسان ته نه وه قبوله. حدیث شان جنگ حنین کې غنایم جنگی پیغمبر تقسیم کړل، څه کسانو اعتراض وکړل، څه عدالت نه وشولو، پیغمبر ته نه شکوا کړي ده. څه کسان به لاړل جنګونه به ووتل، لاړل پیغمبر به ورته وویل این تفرو، چېرته سوی چېرته فرار کوئ. پیغمبر اصحابو کې داسې کسانو چې پیغمبر ته نه ګیلې شکوې شوي دي. اندې شان سره مولا علی علیه السلام اصحابو کې ځانه کسان داسې وو چې مولا ته نه ګیلې شکوې کړي دي. نهج البلاغه یې ګیلو شکوو نه ډکه دی. ګرمۍ به راغلله مولا ته ویله چې ګرمۍ دی مو نه سو، ژمی به راغللو مولا ته ویله چې ژمی دی مو نه شو تلای. مولا به ته نه ګیله کوله. مولا یوه جمله دا کړي دی نهج البلاغه کې چې خدایه مانه دا واخلې، خدایه مانه دا کسان
واخلي. اټول مالک اشتر نه وو، اټول عمار یاسر نه وو، اټول بوزر و سلمان و مقداد په شانتي نه وو. اندیشان سره تراشه امام حسن مجتبی اصحاب وتا هغه ځکه کسان پیدا شول کنه څه غدار وو، خار شول ځنه کسان پیسې واخیستلې. عبید الله چې مولا تر زمانو کې سبېدلو 8000 کسان مولانا بیل کړل، امام بیل پرېږدولو. مولا خیمه باندې حمله وشوله، امام زخمی شولو، امام مجبور شولو صلح باندې. دغ تنظر کې که تاسو سترګې وغړوئ مولا سید الشهدا ته کوم 72 اصحاب ملاو شول، دا 72 اصحاب ټوله وفادارو، ټوله جان نثار اصحاب مولا ته ملاو شوي دي. او داسې اصحاب څه ټوله موتی وو، بې چونو چرا اطاعت یې کړی دی د مولا. لذا مولا دا جمله فخر سویلی دی چې ما خپلو اصحابو غوندې وفادار اصحاب بیا نه ولیدل. یو صلوات وستایئ مولا باندې. خو دوی اصحاب الصفات کسا چې بحث وکي مختلف صفات، یو صفات څه هغه ډېر ضروري دی، خاص کر موږ معاشرې دپاره انتهایی مهم دی. هغه دا جمله دی قربان مشم، مقصد بصیرت. بصیرت ډېر مهم دی. نن سبا زمانه کې بصیرت ځکه تاسو ته وایم او موقع شناسی محل شناسی، یو کس کې څه موقع و محل شناس انسان وي پوه شه با بصیرت انسان دی. حق و باطل پیژندای شي پوه شه بصیرت والا انسان دی. نهج البلاغه کې مولا جمله کړې ده، مولای فقد البصر اهون من فقد البصیره. دا څه سترګې د نوي ړوند وي خیر دی مولایي، خو بصیرت د نوي زړه سترګې د نوي حق و باطل نه پیژندي، رښتیا درویغ نه پیږي. مولا دی څه دا ډېره ګرانه ده. مولایي څه ما ته هغه شیعه قبول دي څه ړندوي، هغه شیعه راته نه دي قبول څه هغه سترګې لري، حق نه پیژندي، باطل نه پیژندي، رښتیا نه پیژندي، درویغ نه پیژندي، حق اوسه ملګرتیا نشي کوای، حق اوسه مزال نشي کوای. نن سبا ما تاسو معاشرې کې دا حالت شته دی، هر چا ته شا بسویر کوو، هر چا سه پڅیږو، هر چا سه ودرېږو، هر محفل کې کینو مغوی ساز غږوو. ایمو معاشره دغه دی. دې ته نفاق نه ویلی شي، دې ته هوښیارتوب نه نشي ویلی. نفاق و منافقت چلکه د ایمان سره ربط نه لري. چا ایمان کمزوری وي هغې کې دا شوینه ورکیږي. زه سوال جوانانو حوالې سره که صحیح مو محفل کې الحمدلله جوانان دي، څه پیژنګولي دی، علامات دی، مثلا بصیرت څه یو انسان څنګه پیژندای شي څه بصیرت ورکې دی که نه دی ورکې. که څه که یو چاته مثلا یو کلاس ویر کې مثلا شلو کسانو کلاس ویر کې بچی و څه دغو ته لږ بصیرت وښیه، جوانان ویر کې څه لږ بصیرت په زده که. بصیرت زده کوله به چی شی وي؟ آینده به صرف لمنځونه ورته وښیو، روژې ورته وښیو، مثلا کفان ورته وښیو، غسل ورته وښیو، آینده بصیرت دی. بس ومه ورسول بصیرت مو ته وښیلو؟ نه، دا بصیرت نه دی. مولانا نهج البلاغه کې یوه جمله کوي، مولایي څه انما البصیر من سمع فتفکر. بصیر یو صفت دا دی څه چې ووري فورا یې نه قبلوي، چې ووري فورا یې نه قبلوي، سوچ به کوي، سوچ زاویې کې تلې کې کسي څه دا مو څه واورېدل آیا دا صحیح دي که صحیح نه دي. کیدای شي ته چا په بری کې واورې. نن سبا یمو معاشرې کې دا شونه شته، پروپیګنډا، رښتیا درویغ، شخصیت کشي، خو لږ سوچ خو هم په وکړه څه چا وویله، چا طرفه خبره وشوه. اما تاسو د میډیا اکثر سوشل میډیا کې روزانه پروپیګنډې رښتیا درویغ ورکې چلیږي. انسان ته خدای عقل ور کړی دی که نه، څه ته لږ سوچ په وکړه، ته لږه تحقیق اوسې وکړه، ته لږه پښتنه اوسې وکړه څه وایي رښتیا دي که نه دي. مولا دی څه فورا رایو نظریه ویر نه کی، سوچ وکی و نظر فابصر. مولای چې وکسی که نه سطحی نظر سے نه کسی، ابتدایی نظر سے نه کسی، یوی سطحی نگر کسان، یوی عمیق کسان، هر یو شای جوور نگاه سه کسی. تحلیل و تجزیه کوای شي قربان مشان. زه تاسو نه پښتنه وکم دا اوس حالاتو کې دا څه کوم ماحول مو ته برابر شوی دی. مثلا مویایو جنگ نه، سنیایی جنگ نه، موایو څه امن، اهل سنت ای څه امن،
موایي څه یوې علاقې کې د اوسو، موایي څه اور د لګېږي، موایي څه بچي د یتیمان کېږي، ښځې د کونډې کېږي، موایي څه کار د خرابېږي، هغه یې څه کار د خرابېږي. مو دا کوششونه کوو څه امن راولو، هغوی دا کوششونه کوي څه امن راولي. بیا د مانځه چوک دی څه امن نر کې غواړي. نکته خو دی که نه؟ پښتنې حق خو لرو که نه؟ ویلې آیا حکومت، آیا سیکیوریټي فورس ذمه داری نشته دي؟ ذمه داری شته نه دي. علاقې کې چا سایو چکویو پیستاول نشي ګرځېدای. اندغې علاقې کې څنګه بیا دوی په موجودګۍ کې مورچې جوړیږي، مثلا دوی په موجودګۍ کې ناامنۍ طرف ته اقدامات کیدای شي. ویلې ته خپل ریټ نه کوې می، سطحي نگاه نه دی پکار، سوچونه پکار دی. ته د کومه طرفه شروع دی کتا، د کومه طرف نه کیسه شروع دی، د کوم ځای نه دغه پروګرام چلیږي، سوچ دی نه پکار دی. مولا څه څه ونظر فابصره، کوم شی څه کسي دقت سره کسي سوچ پکوي، غور پکوي. مولا څه وانتفع بالعبر، بصیرت ولا غسي کسان دي څنګه تاریخ نه عبرت خلی، سبق خلی. وکسوی کنه گذشته مونی جنگونه وشول، عبرت نه واخلي کنه. انسان په کار د عبرت نه واخلي. تیر شوي جنگونه سبق واخلو. جنگو کې فایده څوره نقصان څوره، تعلیم ته څوره نقصان رسیږي، ترقی ته څوره نقصان رسیږي، بزنس کاروبار ته څوره نقصان رسیږي، جوانانو ته څوره نقصان رسیږي، ایمون نوی نسل ته بچیو ته څوره نقصان رسیږي. زه داسې یم، اهل سنت یم، هوش نه کار خستلی پکار دی. هوش نه، ټولې غلط فهمې، ټولې افواهانې، ټولې پرپیګنډې. جنگ ماحول څنګه جوړیږي؟ الا شیعو طرف نه ټیک شروع کیدونکی دی، الا شیعه د حمله کوي، شیعو ته څنګه افوا جوړیږي، الا سنیانو د ډیفنس د پاره، دفاع د پاره مرچې مضبوطی کې الا حمله د نه کیږي. ادوا طرفه پرپیګنډې شروع، ماحول ګرموي. عبرت خستل پکار دی دي شینا، د عبرت مقام دی. دیزی کی څه هوش نه عقل نه کار ونه خستلی شي. زم هغه مشران ادوا طرف ته څنګه ذمہ دار دی پکار دی. هغه دغ ټیم کې کیننی چې بیا جنگ ټیم کې ډېرې منډې وایي، هغه منډې دوره پکار نه رچي، دا منډه ډېره پکار رچي چې امن کې وایي. هغه منډه چې بیا شل وري وایي، دغه ځای کې اوس 2 وري منډه ووایه، دا ډېره ښه منډه دی. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد صلی علی محمد. مولا دی ثم سلک جددا واضحا، هغه کس بصیرت والا دی چې هغه تیارول یارو کې مزال نه کوي، رونال یارو کې مزال کوي، گمراهیو کې مزال نه کوي، هغه واضح ول یارو باندې مزال کوي. داسې کس بصیرت والا دی، بصیرت والا دی. کسا زه تاسو ته نمونه دیر کم، ما بحث د طلاق غوندې کې خشک شروع کړی دی. دی نمونې مو ته پکار دی. زه صرف نمونې دیر کم، تاسو اوس اندازه لګي چې زه د څه غواړم، څه درته بیان کوم. که تاسو د بصیرت نمونې وکسوئ که نه، تاریخ کې نمونې 2 طرف ته میلویږي. بصیرت نمونې تاسو ته میلویدای شي، بې بصیرتۍ نمونې درته میلویدای شي. خو زه ډېر ورسته نه سوم، پیغمبر دور ته، یو د مولا دور ته، امام حسن دور ته، مولا سید الشهدا دور والا نمونې درته ذکر کم. یوه 2-3 نمونې تاسو ته اندازه ولګي. کسه یوه د بے بصیرتین نمونه څه تاریخ کې ذکر شوی دی، هغه محمد حنفیه یاد دی. محمد ابن حنفیه ویلې دې ته مثال ذکر کوم، چونکې څه کله ولایات امامات صحیح طریقې سره درک نه وي شوی که نه، نه وي پېژندلی، بیا ځنه وخت کې دا شی بې بصیرتۍ والا اقدامات کیدای شي. ایدغ نمونه دا دی چې کله یوه جنګ کې مولا محمد حنفیه ته کمنډری ویر کې مخ ته یې وستی، دا چې کله واپس راشي دا امام ته ګیلایه وکي، اعتراضه وکي مولا ته، خپل پلار ته، مولا علی علیه السلام ته. ورته وایي چې مولا ته د ما مخکې ستایې جنګو کې، دیخنه ته به د مخکې ورستایې قاتل ولا شهادت ولا هغه ته څه وشه مړ شم، اما حسن و حسین دوره مخ ته نه ستایې، هغه ورسته پتې کوي. امام څه جواب ورکوي؟ مولا ورته وایي چې زویه محمد حنفیه، حسنین د رسول الله زمن دی، زهرا بی بی زمن دی، ته ما علی زوایې، هغوی باندې رسول الله خفه کیږي، نسل امامات اوسه منقطع کیږي. زه ځکه هغه مخ ته نشم ستولی،
کله دغې جملو سره یې پوه کي فورا معذرات وغواړي خو همدا درک نشوله دی د ولایت که نه څه کله ولایت صحیح نه وي درک شوی بیا دا شي ونیم اعتراض کیدای شي چې انسان یې وکړي دا د بې بصیرتۍ یو مثال دی یو دویمه نمونه تاسو خدمت کې زه عرض کم تاریخ کې تاسو یې نامه ډېر اورېدلې دی هغه صاحب ناز دی جاوید آقا مطالعه شته دی سلیمان بن سرد خزاعي یا خزاعي قبیله وه داسې معمولی کس نه دی سلیمان بن سرد خزاعي دا کوفې کې اوسېدونکی دی ایدی درجه مقام که تاسو وکسوئ که نه حبیب ابن مظاهر نه اوچاته درجه دی حبیب لاندې ډګری کې د اهل تشیع د شیعو مشر سبېدو د هغه نه پاسه ډګری کې و څه څوره پروګرامونه کېدل هغه بېدي ماتحت کېدل هغه بېدي خونې کې کېدل دی به څه کله اعلان وکړلو نو خال برجمه کېدل ایدي په ویناو په چیغې به خال کې دي کور ته یو ځنه ځي ترجمه کېدل ټولېدل به دا هغه سیکانس دی څه کله شهادت یې ته میلاو شو 94 سال عمر یې و تاسو خپل اندازه لګوئ 61 کې کربلا واقع شوي دی و دا پیغمبر دور کې 28 سال عمر یې و یعنی پیغمبر صحابیه پاتې شوی دی پیغمبر دور یا در کړی دی سلیمان بن سرد خزاعي خو سیدي مسله چی شی دی کسه کله څه پاته ورته ولګي څه مولا مدینه پرېښلي دی روان دی کوفې طرف ته ټولو نه اول سلیمان بن سرد اعلان وکړي سره څو یې خونې ته راجمع شوي شیعه د خپلې خونې ته راجمع کړي تقریر ورته وکړي خطاب ورته وکړي آمادهیې کړي مولا ته تیاری کړي څه او دوی فیصله وکړي چې امام ته خط ولیکو اول خط سلیمان بن سرد ولیکلو اول خط مولا ته اندی ولیکلو اول دسخط هم سلیمان بن سرد په وکړلو اخیری دسخط به حبیب کړی دی سوچ وکوئ اول دسخط چوک په کوي سلیمان کوي اخیری دسخط چوک کوي حبیب کوي د خط څه کله وستی د خط دا تاسو ته یوه نکته زه نن واضحه کوم زمکه د میسج درته میلو شي کسه کوفې کې اکثریت د شیعو نه و نشوې پوهی کوفه د شیعو اکثریت شهر نه و څه اکثریت شیعو ورکې کوفې کې اکثریت اهل سنت و اقلیت کی و شیعه اقلیت کی و کوفې په باره کې مو لږ کانسپټ و تصوره غلط دی څه مو یې څه کوفه داسې کوفه داسې کوفه داسې نه کوفې خپل حد کې خپل قربانۍ ورکړي دي څه څوره کوشش کړی دی کسه څه کله دا خط سلیمان ولیکلو که نه هغه نه بعد نورو شیعه خطونه شروع کړل هغوی یې ولیکل هغه نه بعد اهل سنت والا کسان واوله چې موږ ته پاته دی چې اوس دا تخته الټو کېږي حکومت بدلیږي یزید تخته څه الټو شي مولا حسین ته مثال قدرت میلو شي نو هر څه مغه سلوز کی وي سوره اهل سنت و د کوفې ول اکثریت مغوی هغوی خطونه ولیکل دا خطونه څه مولا ته راغلي د داسې نه دي چې دا شیعه او اقلیت لیکلي دي اکثریت اهل سنت لیکلي دي خو داسې اهل سنت نه اوس اهل بیت نه پېژندل یې هغوی محبت یا زړه کې و محبت دې حده پورې چې دا خطونه دوی خو بیله پرېږدوه څه زه به تاسو ته نامې واخلم شبس بن ربعي څه کربلا قتیلونو کې دیا خط ولیکلو دیا مولا ته خط استولی دی هغه نه علاوه قیس ابن اشعث عمر ابن حجاج دیا خطونه استولی دا شیعه نه و دوی ورسته کربلا قتیلانو کې حساب شول دوی خطونه ولیکل چې موږ ورسته پاتې نشو دا خطونه څه کله واستولی شو مولا ته لاړل اندا سلیمان بیا ورسته پاتې کیږي ویلې سوال دی ویلې کوم کس دوره مخکې و دوره انقلابي و دوره صف اول کې و سابقه و مزی و تاریخ و یو مثال و بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څوره تعلیم یافته یې نکته دیر کوم بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته مزی گذشته څوره درخشان دی بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څوره غټ شخصیت یې بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته څومره اهل بیتو سره پاتې شوی بصیرت د پاره ضروری نه دی چې ته علي سره ابتدا کړي وي بصیرت ته ضروری دی چې علي سره د انجام وشي
بصیرت دپاره ضروري دی څه علي پرې نه ده وی بصیرت دپاره ضروري دی څه مولا حسین پرې نه دی بصیرت دپاره ضروري دا نه څه تو اول کې لمنځونه روژې څه به وي بصیرت دپاره دا ضروري دی څه انجام د ایمان سره وځي څه یو متوسې یوه جمله انقلابي شوله پتې کېدله ضروري نه دی انقلابي مړ شي انقلابي پاتې شي انجام د انقلابي وځي دا ډېره مهمه ده زموږ ځینې کسان دغه نه فخر کوي چې موږ انقلابي یو موږ انقلابي پاتې شوي نه مزي ښه دی مزي ښه دی خو مزي مستقبل نه جدا نشي مزي یو خیل ته وي مستقبل و انجام بل خیل ته وي صلوات واسطه محمد و آل محمد صلی علی محمد نو تاسو سلیمان ولا دغه کیسه مکملوم کسه سلیمان بن سورد جنگ جمل کې مولا څخه کله دعوت ویر کړلو کنه جنگ جمل ته نه راغللو سلیمان جنگ جمل ته نه راغلو مولا ته څه وله خلکو ته وله څه وکم دی جنگ جمل کې و طرف ته قسم طلحه دی زبیر دی پیغمبر کوله دی بل طرف ته علی دی زه څنګه دغه جنگ کې شرکت وکم نه راغلو جنگ جمل ته کله مولا واپس کوپې ته راغللو سلیمان ورسره ملو شو مولا سلیمان ته بېزتي ویر کړله سلیمان ته جنگ ته نه راغلی ما دعوت دیر کو جنگ کې د زه بیله پرېږدوله مولا ښه تنبیه کړلو مولا ته عذر پیش کو بنا معنی وکړه مولا بنا نه که قبوله توجیه نه کو قبول ریزن پیش کو مولا نه کو قبول بعد کې مولا امام حسن سره ملو شو ګیلای ورته وکړه چې بابا ایتو بابا علي ډېر سخت بې ذاته کوم مولا ډېر بې ذاته کوم ښه نه وکړه خلکو په مخ کې ما ته داسې داسې خبرې وکړي امام حسن یوه جمله ورته وکړه ورته سلیمان تو نه ګیله ځکه وکړه که نور نه راغله هغه شیعه وو یا نه وو ځنه تو نه ګیله ځکه وکړه ته شیعه وې ته یې منونکی وې ته یې شیعو کمنډر وې مشر وې ملک وې تا ویلې ما بابا علي بیله پرېږدولو هغه نه بعد یې وعده وکړه څه دا به زه جبران کوم بیا جبران وکړو جنګ صفین کې بیا راغلو جنګ صفین کې ښه وجنګېدلو ښه وجنګېدلو اما څه کله بیا مولا شهادت وشول مولا علي علیه الصلاة وسلام امام حسن څه کله خلافت ملو شو مولا امام حسن ته څه کله شرایط داسې پیش ول څه مولا مجبور شو صلح باندې دوستانو خیانت وکړلو اخ ټایم کې څه کله مولا صلح وکړه بیا انده سلیمان مولا پسې ولګېد امام حسن پسې بعد رټ به وسې ویله ځنه خبرې به کولې یوه جمله یې دیا کړې دی یا مذل المؤمنین دا یوه جمله و امام حسن ته به ویله څه مؤمنانو ذلیل کوونکی یعنی داسې به ورته ویله څه امام حسن موږ ذلیل کړلو ویلې دا صلح یې وکړله یعنی ته سوچ کا امام شناسی څه نوي امامات نه پېژندې امام نه پېژندې بیا دا شی وي انسان اطاعت امام بې چونو چرا پکار د انسان وکي امام معصوم دی دلته شناخت و معرفت ډېر مهم دی چې ته څومره شناخت حاصل کړی دی دا ډېره مهمه نکته دی وروسته بعد کې داسې کله صلح امام حسن وکړي مولا حسین ته وایي چې ته قیام وکړه ته پاڅېږه زه د سره یم حکیم شام په خلاف ملګري ما سره دي مولا امام حسین ورته وایي چې امام حسن مایا امام دی څه یې هغه فیصله دی هغه مایا دی کوم یې هغه قدم دی هغه مایا دی ته څنګه دا خبره کوي بیا چې کله مولا امام حسن ته شهادت میلو شي بیا امام حسین پسې راشي ځواب ورسې راوستی چې څه اوس خو تا ته مکمل وشو اوس خو ته امام شي اوس ته قیام وکړه زه د سره یم امام حسین ورته وایي چې شرایط مغا دي چې کوم امام حسن دور کې وو نظام نه دی بدل شوی زه قیام نشم کولی صلح شوی دی موږ صلح باندې خپه نه کېږدو اوس سترګې غړوه وخت مخته رسي چې کله مولا قیام کوي کله مولا روزی مدینه پرېږدي سلیمان کور کې پروګرام جوړوي خط لیکي مولا ته اول دس خط بکوي اندا سلیمان بن سورد ښځی بیا کربلا ته نه راځي ویلې بیا واجه دا بیان کوي چې هلتې کوفې کې مرشلا لګېدلې وه لګېدلې خو ټیک دی کوفې کې مرشلا ولګېده ابن زیاد مرشلا ولګوله چوک رواتای نشو څوک نشوید خو اندغه مرشلا کې حبیب بزرګوال کربلا ته راغللو عبدالله نمیږي خپل سپین ساری مور سره خپل کول سره کربلا ته راغللو مسلم بن اوساجر راغلو نور کسان راغلل ته ویلې نه راغلی سلیمان ته ویلې نه راغلی
انداز سلیمان بعد کې کربلا واقع نه بعد اوس پاته دی یو قیام یې وکړلو قیام توابین نه ورته یایي قیام توابین یعنی توبه کوونکو والا قیام دوی ته څه پاته ولګېده څه مولا شهید شو مولا سره ظلم وشو هغه نه بعد دوی پشیمان شول خیمان شول څه موخه نه وکړل مولا سره نه پاڅېدوی مولا نصرت من نه وکړلو دوی بیا قیام توابینو شکل کې پاڅېدل سربراهي اندي وکړله 4000 کسان یې پاڅول 4000 کسان هغه 4000 کسان وجنګېدل بني امیه اوسه قاتل شول خو هغه ځای نه ونیوللو څه کوم ځای نیولای شو سوچ منې خبرې ته یو صلوات واسطه محمد و آل محمد کسا موقع سا اقدام کولم بصیرات غوړي زه بصیرات در کی موقع سا به اقدام کوي مکانزه کوي بصیرات والا کسان مکانزه کوي رهبر معظم یو جمله ده شکار لحظه ها شکار لحظه ها په کار د څه لحظه شکار کې ته کومه څه د پڅېدلې لحظه وي هغه د سپوتې نشي دا ډیره مهمه نکته ده بې موقع قیام څه کومه ده دا ډیر مهم ده کسا کربلا کې 72 کسان وو 72 کسانو کم ترین تعداد په مطابق 30,000 لخکار عصر عاشورا پورې هر وسار کړي وو څو کسانو 72 کسانو او که د سلیمان والا کسانه مولا سره موجود دی 4000 کسان کربلا ته وروستلی وې څه 72 کسانو لخکار د 150 لخکار عصر عاشورا پورې وسروای شو 4000 کسانو به څوره نقشه بدله کړي و څوره نقشه به بدله کړي و او که قیام په موقع کړي وې پسېدلی وې بصیرات ورکې وې سلیمان کی بصیرات ورکې وې نو دا نقشه بدلېدای شوه زه تاسو ته یوه جمله عرض کم ابن لبید نبیږي ورمن زهرا سلام الله علیها ته راشي یوه جمله ورته وکړي ورته یې څه بیبي مولا ویلې نه پاڅېدو علي ویلې نه پاڅېدو قیام یې ویلې نه وکړلو مطالبه یې ویلې نه وکړله توره یې ویلې نه اوچاته کړله موږ اوسه پاڅېدلو که نه بیبي و ډېره جوره جمله ورته وکړله څهغه امام مات شیناسۍ سره تعلق لري بیبي ورته یي څه مثل الامام مثل الکعبه یعطی الیها ولا تأتی ولا یأتی امام مثال کعبه مثال نه امام مثال کعبه مثال ده کعبه چوسی نگرزی کعبه سے به حجیان گرزی ورسی با زمای تاسو وا فریضای تاسو وا سو تاسو امام نصرت کړي وې تاسو امام سمادات کړي وې تاسو امام ته پڅېدلی وې قرباني مو ور کړي وې امام پڅېدو در سره امام څخه ناصرین نه وو امام څخه یاران نه وو امام څخه ملګری نه وو امام څخه ملګری وې امام نه پته کېدو څه نه پڅېدلې دا ډیره مهمه نکته ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل ډیر مننه کوم قربان مشام زه تاسو ته اوس ایدي تطبیق بصیرت باندې کوم کسا دا مو تاسو ته بې بصیرت دوه نمونه ذکر کې خو زه ته بصیرت ولا یو دوه نمونه ذکر کوم ایوه نمونه انداده حبیب بزرګوار د اسخات ټولو نه اخیری وکړلو کربلا ته ټولو نه مخکې راغللو څه کله خط د مولا ته راشي خط د مولا ته راشي اول خط ماچی کی قاصد ماچی کی مینه وسو کی خونی تیر نه وسی څه خط خلاص کی وکسی چې ور کې لیکلی دي کوله پختنه ونه وکی قاصد د چو خط د چو حبیب بزرګوار او ته څه قاصد مولا سید او شهدا او خط مولا طرف نه د سی لیکلی دي مولا کربلا ته راغلی دی محاصره شوی دی خویندو سره راغلی دی تا نه څه غوښتي دي ما ته ویلي دي زه تا راشئ ما مدد وکړه ای حبیب معرفت ته خو سترګې غړوئ څه ورته یي کولې ته کول ورته څه اراده ده دی دا کولې ته کولې ما خو سوچ تاسو ته دی تاسو به څه کېږي خلخانې ته مو سوچ دی شک کې هم لاړ شم نه شم لاړ هغه دا جمله ورته فورا وکړي حبیب ایما ټیکرای ته واخله ایتا توره ما ته راکړه یا ایما ذمه ته قبوله کړه ایتا ذمه ما ته راکړه زهرا زوی حسین ته وغواړي ته سوچونه ورباندې کوي ته یې خلخوانې خبرې کوي
فورا حبیب وی زکولې تا امتحان مخستلو تا امتحان و دغې خبرې کې صرف نتللې خبره ورکې نشته دی حبیب چې کله کربلا ته رسي که نه لور یوه ورځې پلار نه پوښتنه کوي مولا حسین نه بابا کربلا ته لښکرې رسي تا چوک نشته چې تا مدد و نصرت ته چوک راشي مولا ورته وایي چې لورې تاسو زمانه د رسول الله ولیده رمن زهرا مو ولیده علي المرتضی مو ولیده حسن مجتبی مو ولیده مو صبر وکړو مو ستر ظلمونه وشول صبر مقام دی اوس کله حبیب کربلا ته راشي دوړې اوچاتې شي مولا خپلو یارانو ته وایي مولا علمدار ته وایي ما علمداره وروره علي اکبره زویه قاسمه ور یاره راوزوی بني هاشمو ځوانان راوبسي صاف کې ودرېږي لور ته یو غږ وکړي لورې لږه راوځه ما لښکر خوا لږ وکسه ما لښکر خو لږ وکسه مولا حبیب ته لښکر نه یایي ویلې څه بصیرت وي ورکې که نه معرفت ورکې وي هغه یو وي هغه لښکر دی که بې بصیرته وي هغه لښکرې ویلې نه وي څه حسن مجتبی څه و هغه یو یا نه حسابېږي یو نه حسابېږي او حبیب هغه شخصیت هغه معرفت څه کله راورسېږي ورمن اولیاء بیبي سلام ورواستوي څه حبیب ته وایه څه د زهرا نونې د تا ته سلام کوي حبیب کربلا خاورې راواخلي سارنې واچوي خدایا حبیب خو داسې ورېځه ما ولیدلي خدایا حبیب خو مړ شوی وی خو د زهرا نونو مظلومیت خو یې ما ولیدلي او حبیب نه دومره بروسه څه کله اخري خیمو ته اور ولګېږي بیبیانې خیمې نه وځي ولیا بیبي عباس ته غږ نه کوي اکبر ته غږ نه کوي قاسم ته غږ نه کوي غږ کوي ما حبیبه وروره چېرته یې علي نونې خیمو نه ووتلې صدارو بصیرت د دښته یایي دا بصیرت دی اجرکم علی الله ما یوه نمونه ده ذکر کړله شوزب و عبیس یوه نمونه دی د بصیرت شوزب و عبیس نمونه دی د بصیرت شوزب عبیس ته یایي عبیس لسم ریزه دی شهدا درځي عبیس اول ته لاړ شه وجنګېږه جنازه د راشي بیا به زه لاړ شم عبیس ورته یي شوزب ملګري یو وړکالي نه ته ما نګران زه تا نګران یو بل نه د ځانونه قربانو خو دا خبره د ویلې وکړه څه اول زه بیا ته اول زه شوم که ته شې هر دواړه قتلیږو هر دواړه شهیدیږو بېګا مولا مو ته ځایونه وښیلي دي شهادت ځایونه هرته ښیلي دي خپل مقامات یې راته ښیلي دا خبره د ویلې وکړله فلسفه یې راته وښیه شوزب دی عبیس ای زهرا زوی حسین ته سترګې وغړوي د غریب ته خو سترګې وغړوه تو کربلا ته ټولې هستی و نستی سره غلی دی دا کربلا ته ټولې خلخانې سره غلی دی دی ټول اهل و عیال راوستلي دي یوه طرف ته ټول وړونه بل طرف ته ټولې خویندې بل طرف ته وریرونه بل طرف ته خوریونه بل طرف ته تره زامن ټولې کربلا ته راوستلي دي حتی دا څه وړه بلبله سکینه یې راوستلي دي حتی دا څه شپېږو میاشتو وړوکې اصغار یې راوستلی دی ورته یې د عبیس سترګې خو ته وغړوه ټول یاران دوستان یې راوستلي دي دا به د ټولو درد بیله بیله وکسي ټولو زخمونه به بیله بیله وکسي هر چا باندې به بیله بیله وخوږېږي ما دا جمله دې دپاره وکړه عبیس ته مونې ډېر ګران یې ډېر ګران یې زه شهیدېږم خو زه یم چې ته مه ملګری زه چې کله تا جنازه خپله لاسه راوړم ویکسم ایما زړه ته به درد میلاو شي مکه مولا سه دغ درد کې یوه ذره زیا شریک شم دا درد مه مولا سه یوه ذره یې ما یا شریک شي شامل شي زدارو دا بصیرت دی کربلا شهداو کې بصیرت ورکیو یوه نمونه ته بلا ذکر کوم مصائبو او د فضایلو جملې ورکې دي قربان مشم تاسو نه خدای ورمنه زهرا بیبي دغه اوښ کې قبولې وګرځوه انشاءالله هغه نمونه نافع بن هلال دی تاسو دا نامه کربلا کې اورېدلی دی هلال بن نافع
مو اکثر هلال ذکر کو زنه مرسیه ولا ذکر هلال مولا حسین لخر کی نشتا ده دو یزید لخر ولا کاس ده هلال الٹا نماز دو نما الٹا کی نافع بن هلال دو مولا حسین لخر ولا کاس ده و هغه کاس ده چې مولا نه ډیر ګران مولا سره ملګری شو هغه کاس ده ماهر تیرانداز و شجاع و بهادر و الوړه ځواني مولا باندې ډیر ګران و لسم شپې چې کله مولا قتلګاه کې ګرځېدلو نافع بن هلال ورسره دی څټه څټه ورپسې روان دی مولا ورته وویل نافع بن هلال ویلې روتلی ما پسې ورته مولا بیله د نشم پرېښلی بیله د نشم لیدای او د هغسې هستي دی چې کله لسم په شپې مولا امتحان واخیستلو ټول ورته ویله چې تلای شو مشالې مړې کړلې او چې کله هلال پاڅېدو نافع بن هلال نه نافع پاڅېدو تی مولا انا علی نیاتنا و بصائرنا مولا مو ماغه جذبه دی چې کومې جذبې سره در سره غلي یو مولا مو ماغه بصیرت دی نه د پرېږدو بیله مولا مو د سره یو مو سرونه د نیکو قربانوو مو وینې د نیکو قربانوو مولا مو خلخوانې د نیکو قربانوو څټه جمله ورته دا وکړي مولا جان نوالی من والاک نعادی من عاداک مولا جان چوک چې تا سره دښمني کوي موږ هغه سره دښمني کوو چوک چې تا سره دوستي کوي موږ هغه سره دوستي کوو مولا څټه جمله ورته دا وکړي ما کرهنا لقاء ربنا مولا یاد وساته موږ شهادت نه ډریږو موږ قتلېدلې نه ډریږو موږ نه وپسېږو که څه دا 72 کسان دي دا آیډیل دي نمونه دی موږ دپاره زدارو دا د بصیرات نمونه دی دوی ته قتلېدله مړ کېدله توري جنګونه وینه دا معنا نه لري دوی ته وفاداري ډېره غوټه معنا لري زدارو زه تاسو ته صرف ایدی مثال اوس خلخانه کې یاد درکوم د مصایب جملې هادي ایدی یو مثال د مولا خلخانه کې د مولا وړه بلبله وه زدارو د بصیرات مثال دی او تاسو که څه دا وریځې منسوبې دي وړې بلبلې پسې همدغو وریځو کې د وړې بلبلې شهادت شوی دی عزادارو دا د بصیرات یوه نمونه دی وړې بلبلې بابا سره ډېره مینه وه مولا حسین او سره ډېره مینه وه خو دا مینه صرف دې دپاره نه وی وړې بلبلې څه صرف بابا وجې نه یې مینه پلار یې و نه دې وجې نه یې ورسره مینه وه څه امام دی ولایات لري امامات واجه نه امام شولی واجه نه وسمینه دوره مینه و سوازدارو څه کربلا کې لسم ورځې نه بعد څومره مزلې وړې بیبي کړي دي د مولا حسین عشق و مینې کې کړي دي عزادارو تاسو دا جمله ډېره واورئ که نه تاسو دا جمله ډېره واورئ که څه وړه بلبله د حسین د زړه سکون دی زه صرف دا تیمو مولا حسین د کائناتو د زړه سکون نه ما دی وړه بلبله د مولا حسین د زړه سکون نه ما دی دوی بیبیانې ډېرې عظیمې دي عزادارو د تاریخو ته حیران دی یوه د علي لور شریکة الحسین دی یوه د حسین لور وړه بلبله دی علي هغه څه پیغمبر ورته انت زین الرحمن د کائناتو زینت یا علي و علی خپلې لور ته یې څه ولیا بیبي ته یې ما زینت جوړه شوي و حسین مولا حسین د کائناتو عالمینو زینت دی و مولا حسین خپلې لور ته یې څه لورې سکینه ته یې ما د زړه سکون یې عزادارو تاسو دا ډېره واورئ څه شام ولیا بیبي فتح کړی دی خو شام صرف ولیا بیبي نه دی فتح کړی شام که فتح کړی دی د ولیا بیبي خطبو و د وړې بلبلې سلګۍ او فتح کړی دی ولیا بیبي نه به کله کله پوښتنه وشوله ورمنې ټول نه زیات تکلیف شي ته درته میلاو شوله ورمنې به ورته ویله موږ ته ټول نه زیات تکلیف شام خرابۍ کې میلاو شولو ورته یې څه کوم ټایم کې ډېر تکلیف درته میلاو شوله وریا بیبي به ورته ویله سخت ټایم کې چې کله به ماښام ته تیاره به شوله وړه بلبله به په ژړا شوله ویله به چې ما ته بابا راولئ زه یې بابا سینې باندې خوب کوم ویلې وړې بلبلې ټوله زندګي د بابا سینې باندې خوبونه کړي دي هېڅ بیا به نه کرېدله ژړا نه به نه کرېدله مو به کله یوه کود کې واخیستله کله به بلې بیبي کود کې واخیستله ژړا کې به وړه بیبي کراره شوله عزادارو تاسو علماو نه معمولا واورئ چې وړې بلبلې
لمنې ته د مولا حسین مرغلله رغلي وه خرابېږي خو دا مرغلله یو وارې نه دی رغلي عزادارو دا مرغلله څو وارې ورته رغلي دی دا روایت مو لیدلو چې کله کافله د یزید دربار ته رانوتله چې یزید ملعون پوښتنې شروع کړي دا کومه بیبي دی دا کومه بیبي دی دا کومه چې کله یې وړې بلبلې ته اشاره وکړله چې دا بیبي څوک دی چې ورته وله دا د حسین وړه لور سکینه بیبي دی چې یزید څه وکړل ورته یې دا وړه بلبله لږو نورو بیبیانو نه بیله کوی څه کله یې بیله کړله منځ کې کېنوله ورته یې د وړې بلبلې ما اورېدلي دي چې تا بابا حجت خدا و امام دی ما اورېدلي دي چې ته ډېره ورباندې ګرانه وې د تاش کې مرغلله ایښي دی زه وکسم ته څوره ورباندې ګرانه وې لږ خو د بابا ته غاږ وکه تاش نه مرغلله درته رسي که نه درته رسي عزادارو وړې بلبلې څه وکړل تسبونه ډاکو لسوسه یې څه وینمه لمنه ونیولله مجمې ته یې مخ واړولو غاږ یې وکړلو بابا حسینه ای وړې لور د امتحان رغلی دی عزادارو یې څه تاش نه د مولا حسین مظلومه مرغلله وچاته شوله ای وړې بلبلې څه وي لمنې ته راغلله وړې بلبلې څه وکړل خپلې وچې شنډې بابا حسین وچو شنډو باندې کېږدولې مخکې به مولا حسین بوسا کوله اوس وړې بلبلې بوسا شروع کړې ده د مولا حسین بوسا ده کوي عزادارو یو دا وخت و یو هغه وخت و چې مولا حسین مرغلله ورته راغلله چې طاهر ابن عبدالله د نبیږي د یزید دربار کې و یو کس د هغه دی چې واورځې شپې یزید سره ناست وم یزید د مولا حسین تعریف شروع کړ چې ډېر شجاع و ډېر بهادر و جنګ سفین کې اوبو فرات باندې قبضه ولګوله زه حیران یم کربلا کې څنګه شهید شولو د خبرې کېدلې یزید وروسته څملستلو خو بیولی شولو زه پاتې شولم بیدار وم تاش کې مولا حسین مرغلله ایښي دی نیمه شپه دی عامه څامه نیمې شپې کې مو ولیدلې مولا حسین مرغلله تاش نه وچاته شوله مزال یې شروع کړلو د دربار یوه دروازه ورته خلاصه شوله بله دروازه ورته خلاصه شوله بله دروازه ورته خلاصه شوله ای چې قسم دربار و دروازې ورته خلاصېږي زه څټه ورپسې روان یم قسم څه د خرابې دروازې ته راغلله ای خرابې دروازه ورته خلاصه شوله مرغلله ناوتله وړې بلبلې سره کوت کې کېناستله وړې بیبي ته یې تسلی شروع کړلې ما وړې لورې ما خفه کېږه ډېر لږ وختو کې به ما سره میلاو شي وړې بلبلې او سمینه وکړله طاهر ابن عبدالله دی چې ډېرې وژوړولم دوباره مو ولیدله د مولا مرغلله مبارکه مرغلله وچاته شوله خیمې خرابې نه راووتله یوه دروازه بله دروازه بله دروازه دوباره تاش ته راغلله واپس تاش کې مرغلله کېنستله عزادارو دا دوه ځایونه دي دریم هغه ځای دی چې خرابه دی عزادارو نیمه شپه دی ټولې بیبیانې خو بیولي شوي دي ولیا بیبي ډېر تکلیفو سره واړه واړه یتیمان خو بیولي کړي دي عامه څامه نیمې شپې کې دوه وړه لسونه ولیا بیبي نیچا کېږدول څه کله یې سترګې وغړوله وړه بلبله یې ولیدله ورته یې د وړې بلبلې خوب وکړه ټول یتیمان خو بیولي شوي دي خرابې کې ټول قیدیان خو بیولي شوي دي ورته یې د ترورې ما ته د خوب نه راځي اوس راته بابا راغلی و څنګ ته راسره ناست و ما بابا څه شولو ترور ډېر کوشش وکړو چې ورته یې د بابا د نشته شهید شوی دی ورته یې د څه نه بابا خو مو خود راغلی و څه انیا زهرا بیبي راغلې وه نیکه علی المرتضی ما راغلی و ما سره څنګ ته ناست و انیا زهرا زه خپل کوت کې کېنولم ما سره یې جامه شروع کړله ما نه یوه پوښتنه یې وکړله ما ته د یې وړې المسۍ هغې زخمونه د څنګې دي ما سره یې ډېره مینه وکړله ما ته بابا راولوی عزادارو ولیا بیبي ډېر کوشش وکړو چې وړه بیبي څمله وي خو بیولي شي نه د کرارېږي ام کلثوم بیبي راپاڅېدله مینه یې ورسره وکړه نه د کرارېږي ام رباب راپاڅېدله ایوا ایوا بیبي درپسېږي اخري کې سید سجاد مولا تسبونه ډاکو لسو سره پاڅېدلو وړه بلبله یې کوت کې ونیولله غاړې کرارې کي خو نه د کرارېږي عزادارو یې چې کله خبر یزید ته ورسېدلو هغه آډر وکړلو
د بابا مرغله لګه ورته یوسوی عزادارو دې دپاره یې نه ورته وړل څه تسلي ورته میلو شي دې دپاره یې ورته وړله مکه زړه ته یې لږ درد میلو شي لږ زړه یې وسیږي څه کله یې تاش کې مرغلله ورته کېږدوله دسمال په یخې دی وړه بلبله ده ورته یي څه ما خو تاسو نه مړی نه وه غوښتي ما د نه بابا غوښتی و ورته یي وړې بلبلې لږه مرغللې نه دسمال بیا ارته که څه کله یې دسمال ونه څانګ ته کړلو مظلومه مرغلله یې ولیدله فورا یې دوو وړو لسوسه مرغلله راواخیستله سینې نه یې کېږدوله عزادارو مخکې به مولا حسین سینې نه وړې بلبلې خوب کولو اوس د وړه بیبي ورته یي بابا لږ خیمه سینې نه دامه وکه سوي جملې ورته شروع کړلې ورته یي بابا مو د څه کله نه کربلا کې پرېښلي یو لږې سترګې خو راته وغړوه بابا لمنې مو سوي دي خرابې ته راغلي یو بابا غوږونه مو زخمي شوي دي کربلا نه خیمې ته راغلي یو ای څه ورو ورو سوي ټکي د وسه کوي ورته یي د بابا د سپینه ږیره د وینو څه چا رنګینه کړې ده ورو ورو یې ژړا کوله عامه څامه یې وړې بلبلې ژړا کراره شوله عزادارو څه کله یې ژړا کراره شوله سید سجاد مولا ته ترور وویله ما سجاده وریره وړه خور د لکه خوبیولې شوې وي خرابې کې کرارې څه څمله وه عزادارو معذرت سره جمله درته کوم څه کله سجاد مولا وړه خور وخوروله یوه طرف ته وړه بلبله پرېوتله بل طرف ته مرغلله پرېوتله سجاد مولا یو غاګ وکړلو انا لله و انا الیه راجعون ترورې مسافره خور مخربې کې شهیده شوله وړه جنازه یې لاسو کې وچاته کړې ده شمیانو نه یې پوښتنه کوله او شمیانو لږ راته مسافرانو قبرستان راته کوئ یو فریاد وکړئ وا مظلومه حسین حسین و مظلوم حسین متمیان حسین جنازه خو سجاد مولا خستی وه خو کله وړه کابر کې کیخلا نو وړه کابر نه دوه لاسونه ورته څرګند کړل سجاد زویه د وړه جنازه ما لاسو کې راکړه کله وړې ورمنې جنازه بابا حسین واخیسته اوس وړې لور ته څه چا بلا ده کړي د لاسو زلونو سره چا بلا ده کړي د لاسو زلونو سره چا بلا ده کړي زندان خاورو ایرو سره تو وړې کالی خودم روی نزکی سری بشولی د اکبر شندو سر وسره و د موړی لوري یا چوب څاکړی بیا به د مخنی نشون جوړ شو چا بڅاو کړی بیا د مخنی نشان جوړ شو مخامخ کړي و ظالم جیل دیوالو سره
د خاورو نه زخمي ملیا دیوال نه یا ټول بدن د بیبي خوږ شوالو کړو سره یا هر بازار هر محلي ظالم بوتلی یا هر بازار هر محلي ظالم بوتلی نه پرخللی ظالمانو تراندو دوسرا یا زمرا ډیرای زمرا ډیرای دربار کې ودرولې یا کیناستی بیا پڅېدلې زلونو سره اوس د وړې لور ته یایي و د مګرانې لورې وړو لاسو کې به د زنځیرونه وو دربار مخته ولاړه وي کله به د خپیاس کې کله به د ټیټې کړې کله ډېره ستړې شوای لورې مونځې نه سترګې غړولې تواب ورور ته ترور ته غږونه کول یا غږ د وکو ترور ستړي شوم کینوم زه یا غږ د وکو ترور ستړي شوم کینوم زه نه یې پرېږدی بیا یې پڅولې ته ظلمو سره یا مو سلام وي مو سلامی تو زخمی زخمی بدن تا یا شول دا پند بدن سوی جموس را یا ورور سجود سار امامی کی کڑلی پٹا یا ورور سجود سار امامی کی کڑلی پٹا تلی دا پن کڑلی لوسو زلونو سرا و د مګرانې لورې یا نیکه پانه نیکه پانه کابر زوی چو بیبي دیر کو یا وچې شنډې بیبي لوړل ګیلو سره یا حسنینا حسین اوښکې دا مرهم دی یا زړونه دمه کوي دغو اوښکو سرو سره یا حسین ماتم حسین